شارټ کټ دوی درې خبرې کوم. امام علی علیه السلام کول دی چې مومن دپاره هر هغه ورځ د عید ورځ دی چې کومې ورځې هغه ګناه ونه کړي. پروردګار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې موږ ته هره ورځ د عید ورځ وګرځېږي چې موږ ته ګناهونو نه خدای وساتي. معصومین وا کول دی چې بهتره دی دینه چې موږ ته ډېر عملونه ډېر سنتي المنځونه وکړو، هغه نه بهتره دی چې موږ ته ګناهونو نه ځان وساتو. که موږ ته ګناهونو نه ځان وساتلو یقینا چې دا بهتر دی، هغو عملونه هغو سنتو هغو نفلونه بهتره دی ګناهونو نه ځان ساتل. که موږ ته سوچ وکړو اند خپلې کورمې کې دغې معاشرې کې موږ ته دا ټول څه موجود یو، اول ځان ته یم بیا نورو ته یم چې څه نه څه طریقې سره موږ ته ګناهونو کې ملوث یو. موږ کورمې کې وخت تېروو که سترګې وغړوو، یار چا پریزا جوړیږي، یار چا نه د قوم خدمت پارس دی، خو موږ ته هغه پارس ښې طریقې سره نه ادا کوو. پروردګار وایي چې زه به یار چا امتحان خلم، که هغه دولتمند دی دولت کې به امتحان خلم، که هغه عالم دی علمیات کې به امتحان خلم، که هغه غریب دی غریبانې کې به امتحان خلم. دا ټول امتحان به خستای شي. علم به علمیات کې امتحان خستای شي چې دی خپل پار سور ادا کړی دی. یو استاد به خپل استاذه کې امتحان خلی چې دی خپل ډیوټي خپل بچو څوره خدمت کړی دی، څوره سبا کې وته خیال دی. حتی دا خبرې لنډوم چې و ریډي والا با امتحان خستای شي چې هغه خپل غریبانې کې دا امتحان څنګه پاس کړی دی، څنګه امتحان ور کړی دی. مو ته ضروری ګڼم. مثال نن تقریبا 2-3 میاشتې مخکې پېښور کې دماکه وشوه، نه هلته یې مو کورمیوال ډېر ورکې شهیدان شوه، ډېر ورکې زخمیان شوه. مو یې ته کوم ډریوران دي کومې پیلډر والا دي هغه څنګه نه مخکې 4,000-5,000 روپۍ سپیشل به خستو چې کله زخمیان وشو هغه ته به کورمیوال ورتلو وینې به ورکولې، چا به پیسې ورډلې، چا ورور زخمی وي، چا زوی زخمی و. نه هغوی بیا هغه کرایه 4,000-5,000 نه وخېجوله 10,000 ته. نه زه داسې آیم هغو ډریورانو ته چې هغه دهشتګرد چې هغه پېښور کې دماکه وکړه یغان 2 واس و، تو 1,000-2,000 روپۍ کرایه واسو، تو 2,000-3,000 روپۍ کرایه و چاته کا خاده ته پاته وڅ کورمیول اسپیټالو کې پراته دی وینو یو ته ضرورت تو کرایه و چاته کا زه خدایم سه یغ د شادګر مانځه موته خو څه پارک نه بریخي. اټول عمر اندخ قوم نه ته چالېږي اډینا روزي د لګیدلې ده، خو څه کله بیا ایمرجنسي پیښه شي، عید ورځه پیښه شي، بیا ته کرایه 200 نه واخې بیا 500 ته واخېجوي. نه په کار نه دی څه داسې موږ کوو. که موږ خو داسې کوو استاد خپل استاذۍ کې کوتاهي کوي، مشر خپل مشرتو کې کوتاهي کوي، ټول دا کوتاهیانې کوو، موږ ته به بیا څنګه یو مضبوط یو مهذب قوم جوړېږو. په کار دی چې د قوم نه رحم وکړو. څه کله ضرورت شي ښه پوهېږي چې زخمي پېښور کې پروت دی وینې ورته ضرورت دی، په کار دی چې تو 5,000 سپیشل وي کم از کم هغې کې تا حساب و چې هغه ثواب کې ته 5,000 په ځای په کار دی 3,000 وخې 4,000 وخې چې تو ثواب کې حساب شي. خو ما خیال چې موږ هغه قوم اوسه پورې نه یو جوړ شوي. همداسې پمپونو ملیکانو ته سترګې وغړوه چې کله خبر شي چې 2 ورځې وروسته د پېټرول خیږي بیا یې درته پړي واچوي چې موسه پېټرول نشته دي دپاره چې بیا ښه ګاټه وکړو. ټوله عمره د اندخ قوم نه ګاټه دی. دا 2 ورځو کې بیا پمپونه بند کې خلکو ته اندخ پوره څه قیمتې راشي بیا به موږ د شای قیمت خرڅ کړو. نه په کار دی چې دا ټولو ته دا ریکویسټ کوم، ډریورانو ته دا ریکویسټ کوم چې په کار دی داسې ظلم مه کوئ، داسې ظلم د بند کوئ. که بیا خامخا داسې ظلم کوئ بیا دا قوم یو قوم دی، بیا به د یو وخت فیصله کوي چې هغه به بیا ډېره ترخه فیصله وي. په کار نه دی چې دا شی وکړو. همتم خانې جایداد خبره مو مخکې کړې وه، نن یې بیا کوم چې موږ څنګه مسلمان یو، څنګه مرکز امام زمانه مخلو چې موږ همتم خانې جایدادونه بزنس روان کړی دی، 10 لکه مو پیشکي همتم خانې جایداد نه خلو. 5,000 روپۍ کرایه مرکز ته ورکوو، 60,000 روپۍ جیب ته چو. په کار خو نه دی چې دا شی وکړو. انشاءالله موږ ټول ډیټیلر جمع کوو، بیا به یوه خبره کوو انشاءالله یوه ښه روغه فیصله به کوو. هغه فیصله به هر چا پاره وي، هغه به امیر پاره وي، هغه به مشر پاره وي، هغه به هر چا پاره وي.
انشاءالله اسلام آباد کې ایموی قومی د سیاډا نشتا هغه یا مختلف خلکونه خوندونه خلی کله وځي تا 5 غنټو کې یو ګوډه نرډ کوي کله وځي ترسخات کې کله بل ځي ترسخات کې انشاءالله اسلام آباد کې به موږ قومی اډې یو بندوباس کوو در محمد و اهل بیت محمد صلوات اخیری خبره کوم لاندې خبرې کوم تو استپاته دې چې مکرمه کې سورہ کله امن خراب شوه دي هغه مزمکه تنازع خراب شوه دي ویلې چې مزمکه تنازع ډېر شو څلويختو کولونه شروع دي اوس پوری مزمکه تنازع حل نشوي هغه واجه ده چې حکومت دغه مسلو حل کولو کې سنجیدانه ده کچېره حکومت سنجیدګي سپې سالي وکي مو خیال چې بیا مکرمه کې امن بالکل خراب نشي مو حکومت نه د مطالبه کوو سکاغای ال شرزایو مسزایو مساله ده پکور ده خاصن جدګه سده حل کی کاغای ساده اهل سنت اشیاو او نور کومونو پړه چمکنی کوم موسم مساله ده پکور ده حکومت خاصن جدګه سپه سلا کی څو پوره حکومت عادل انصاف سپه سالی نوی کړي کورمه کې امن ارتل مو په نظیر بیا دوی حکومت ذمہ داری ده امن نرچی که امن غوړي حکومت انصاف سپه سالی وکي حقدار ته حق ورسوي بیا به د کورمه کې امن وي بالکل به څه مساله نه وي تو استپاته دې چې بلشکلو مساله ډیر شو کولو نه شروع ده اوسه پورې معلومه خبره ده دا توسه ټول نوس وي د خال په دغه خبرې پیګوي چې اپور مخکې دا اپور وو سنټرل کورم لوور کورم دغه بارډر معلوم ده نقشو کې پټواریانو سپروته چې دا اپور وو دا لوور کورم وو دا اپر کورم ده کله بارډر معلوم ده دی په وجود زخیام سے نور مسالو کې بالګه پیچیدګي وي بلچ خلو مسالې کې خو بالکل پیچیدګي نشتا معلومه خبره ده چې دا اپور ده دا اپر کورم ده دا لوور کورم ده بیا ډیر شو کولو کې پیسالي ویلې نه کیږي یقینا حکومت نه غوړي چې دا پیسالي متوکي ان شاء الله اوس کومه خبره ده موسی حکومت وعده کړی ده مته اعتماد را کړی ده چې حرام نه لسم نه بعد به بلچ خلو مساله خو ما هو حل کوو که حل نشوا بیا به دا ټوله ذمہ داری حکومت وي اکوانچلی زایو مساله ده یګدو مساله ده زه خود سي آیم سټیک ده نه کول مخ کې 2 میاشتې 5 میاشتې مخ کې به څه پیچیدګي ورکی وي خو نن خو هیڅ پیچیدګي ورکی نشتا عدالت اډرونه ورکشتا 1905 کې حکومت وا خبره کوي زه د سټیج نه وته آیم څه حکومت وا خبره کوي چې غزوات مال کې 1905 کې ادم متنازع لیکل دي 1943 44 کې ادم متنازع لیکل دي خو زه خود سي آیم 1943 44 نو ورسته بیا دي کې جرګې شوې دي هغه جرګې خوشالګړ نه راغلي دي دوا بلکې ټول اهل سنت جرګه راغلي دي خوشالګړ نه راغلي دي اٹک نه راغلي دي یا وای کې پیسالي کړي دي صداي الیزای کوم حق دي دغه بل چو حق نشته گیدو ټول حیثیت خیال دي نن مو د سیایو حکومت امیدونه لرو ان شاء الله موسی وادیا کړی دي سمو بدا په سالای کونش لزایو ان شاء الله حرام نه مخکې وای گیدو خبره بدا په سل کاو تک سپینه خبره ده عدالت اډرونه ورکی دي 1970 اډرونه ورکی دي 1992 اډرونه ورکی دي 2000 اډرونه ورکی دي ابل اورې چې نګدې د 2 میاشتې مخکې عدالت ورکی آرډر کړي دي صدا دي چې نو خای ګوي پورې د الیزای کوم حق ده مو حکومت نه د مطالبه کوو چې حق الیزای کوم ده پکور دې چې موږ د حق نه په سلاو کی حقدار ته د حق ورسوي مو انتظار وتکو چې آیا د حکومت د نیک نیت نه کور خلی کنه دی خلی کداغ نیک نیت سدوی متدا په سالي وکا ان شاء الله مودا ټول کوم به دغه حکمرانو شکر یاد کوو کبیا بد نیتی وکړه یقین وکړه صدا کوم بیا چوک څه وسبات کړي دي دا کوم بیا نه پویروي ان شاء الله همیشه د پاره لکنن مڅنګ ریاض مسعود پسړه ده څنګه مو مقصود پسړه ده اند سه بیا تو پسړه وي اند سه په باد دی د لکنن ریاض مسعود په باد دی دو اکوانجلی زایو مساله ده عدالت نه راغلی ده ایډیور پترو مو حکومت ایو څه قانون پته تو تاروي پیش شوه ده جرګي کوانجلی زایو تاروي پیش کړي ده مقبلو حمایت کیا روی پیش کړي ده اوس انصاف په تولوس کې ده تو وکسه چې غزوات مال چوک ټیلی کوي او یو مجرګه کې غزوات مال مطابق روی کړي ده که یا ول جرګي کې غزوات مال په مطابق روی کړي ده کومي وو کې غزوات مال په مطابق روی کړي وي مو امید لرو چې ته مغنه آرډر وکي مغنه اعمال وکي
کچیر عمل نه وشو نو مو حکومت کا کرمه کې امن دینه خراب شي مو برای اعلان یایو چې دا امن خرپولې ذمہ دار بیا شیا نه دی بیا سنی نه دی بیا حکومت ته ذمہ دار دی نو مو امید ونه لرو چې زر نظر محرام نه مخ کې بلکې مو سه وعده کړی د سید په پنځمه ورځ به مو کېدو مسله حل کوو مو به کوښښ لځایو مسله حل کوو ولا سم نه بعد به مو بل شخلو مسله هم حل کوو که حل نشوي بیا دا قوم به زود وی کدا قوم بیا روډو ترواتو کدا قوم بیا احتجاج کولو کدا قوم بیا اسلام آباد تلو کدا قوم بیا پېښور تلو بیا به حکومت ذمہ داری توي بیا به د قوم ذمہ داری نوي نو اخر کې زه بیا کومه څه غلطي شوي تاسو نه موافق وړم ډیره مهرباني شکریہ